دې ته وګورئ دا زمونږ سره اول لس غږونه او حرکتونه دا دي زمونږ سره دی اول سره الف ورپسې دی زور بیا دی زور کې دا واو مجهول ما دلته د هدایت الله نعیم صاحب په شان په دې کې د دې نه اخوا استعمالوم چې صرف پې دا ملګري پوه شي بیا دی واو مجهول بیا واو معروف بیا پیخ دا د حرف له پاسه استعمالودونکي دي دا شپږ څه دي الف زور زور کې واو مجهول واو معروف او پیخ دا د حرف له پاسه استعمالېدونکي دا ما وکړو کومو دا پیخ او الف زور زور کې واو مجهول واو معروف او پیخ دا شپږ د حرف له پاسه استعمالیږي ټیک شوه او دا بیا چې دي نو بیا لاندې چې کوم استعمالیږي نو اول زیر بیا معروفه یې بیا مخصوصه یې بیا مجهوله یې دا چې دي نو دا د حرف لاندې استعمالیږي د حرف له پاسه شپږ د حرف لاندې څلور زمونږ سره دا غږونه دي که دا غږونه موږ په ترتیبوار وباسو نو داسې به شي چې الف د دې په نیمه غږ به د زوري د دې په نیمه غږ به د زور کي د دې په نیمه غږ به د مجهولي او د دې په نیمه غږ به د پیښې او د پیښ د معروفي او د دې په نیمه به دا به داسې شي لکه دې لاس ته زما ورې د الف بالکل ولاړ اواز زور داسې راکم ورپسې زور کې داسې راکم مجهول داسې معروف داسې چې پیښ شي نو بالکل به د هغه ټکي ویخله خبره راشي په دې حرکاتونو کې فرقونه دي او دا دغه دي چې دا د الف نه راواله له پاسه بیا کم په نیمه زور په نیمه زور کې په نیمه مجهول و او په نیمه معروف و او په نیمه پیښ د دې نه که موږ راکوشو نو دا به ښه اوس د دې نه به موږ د حرف لاندې ترتیبوار چې کوو نو که موږ ترتیبوار د لوی نه تر وړوکي کوو نو لوی به داسې شي چې مخکې د مجهولي اواز د ټولو لوی دی د دې نه چې لږ وړوکی شي نو هغه بیا د مخصوص یې په نیمه دی د دې نه چې راکم شي نیمه شي نو بیا د مجهول یې او بیا زیر اوس دلته کې که تاسو وګورئ په عربۍ کې یو دا اصول دی چې کله د الف غاږه کوي نو مخکې تې زوري چې واو کوي نو د هغې نه مخکې پیښې چې یې کوي نو د هغې نه زیري اوس زموږ ته زموږ پوهان وایي چې د دې یې پیژنګلو دا ده د دې یې پیژنګلو چې دې نه مخکې اواز به زیر کوي څه وایي احسان داسې وایي زیر کې او زه وایم چې د پښتو کې په لاندې ټکو کې د زیر نه وړوکی زیر کې شته نو زموږ سره زور کې شته خو د هغې نه درې غږونه نور واړه دي نو زیر کې د زیر نه وړوکی په کارو د دې نه وړوکی نه د دې نه وړوکی زموږ سره معروفه یې ده بیا زموږ سره هغه د دې واو او د دې واو پیژنګلو کوي چې د دې واو پیژنګلو به دا کوو چې د دې نه په مخکې حرف به د عربۍ اصول وایي پیښي زه وایم چې نه دا اواز د دې په نیمه دی د دې نه مخکې نه دا مخکې به ځو او په هغې دې کې به بیا ګورو دا اوس استعمال دی زموږ سره استعمال کول د حرف له پاس غرقونه او غږونه وباسو نو داسې به شي لکه په بې منګه دا بې ده ساکنه ده او په دې منګه د الف حرکات وکړو دا به څه شي با که په دې منګه داسې د زور حرکت وکړو نو وینا به څه شي با که په دې منګ د زور کې حرکت وکړو لکه دا شي نو اواز به د دې څه شي ب څه به شي ب که د دې نه موږ په واو مجهول باندې حرکت وکړو داسې نو دا به څه شي بو که د دې نه موږ په واو معروف حرکت وشي نو بو د دې نه لږ کم خو که په دې موږ د پیښ وکړو نو به شي بو بالکل به کم شي با با ب بو بو او بو دا شپږ غږونه دي دا زموږ سره له پاسه دي اوس د دې نه که موږ راشو لکه دا موږ داسې کړی چې شا شا ش شو شو او شو یاد ساتل پکار چې ګوره دلته زموږ سره ملګري اکثر د دې شو په ځای ش لیکي او دا حرکت چې دلته کې دی تاسو وکتو چې دا ش دا زور کې د دې نه لوی حرکت دی د مجهول واو حرکت د دې نه لږ راکم دی
زما په نسبت باندې دغه ځای دا مخکې چې وضاحت راشي چې دا څنګه به بدلیږي نو دا زه وایم چې دا غلطي ده